105 نمبر آیات ته د سورۃ المؤمنون. دې دینه مخ کې الله جل شانه د تلې د میزان باندې چې د کوم نیکو اعمال او د بدو اعمال وزن کې د هغه ذکر او فرمایو او د دې خلکو بیا جهنم تتلل او په جهنم کې بیا رسوا کېدل د هغه ذکر وکړو. وصلی الله جل شانه فرمای الم تکن آیاتی آیا نور غلی تاسو ته زما آیاتنا قرآن تتلا علیکم چې لستل شوی په تاسو باندې فکنتم بها تکذبون بس تاسو هغه لرا تکذیب کو د هغه به تاسو بار بار تکذیب کو دروغ وګڼل دا څنګه ده قالو دی بوای ربنا ای رب زمنگا غلبت علینا شقوتنا غالب شویو پمنګ باندې بدبختی زمنګ بدبختی چې دا کم بختی چې دا پمنګ باندې غالب شویوا وکنا قوم ضالین او مونږ چې مونږ داسې قوم چې لارته نور کشیوا یعنی مونږ گمراه وو نو جهنم کې بدا خبرې کوي بیا بوای ربنا اے رب زمنگا اخرجنا منها روباسی من لرا د جهنمنا من د جهنم روباس دنیا تم بیا ولېګا فإن عدنا فإنا ظالمون چرې موږ دا سکار بیا وکړو یعنی بیا مستانا فرمانه وکړي بیا مستاد آیاتون غفلت وکړو داغه متکذیب وکړو بیا مداسه وکړل پس موږ به ظالمان یو. الله بو تو فرمای قال الله بو فرمای اخسو قریشه عرب دا سه کلمه چې دنو د ذلت لپاره استعمالي او سپو ته به کورش موږ څنګه سپیته وایو کورشه نه هغه چې به څوک ذلیل غړن ناغي ته به کورشه الله بو فرمای اخسو کورشه فيها پد جهنم ولا تكلمون او ما سرن بس خبرې مکوي. دوی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای کفار دغه کم مشرکین چې جهنم تلال شي نو شپک پیری دی به درخواست چې دین ادا بلیږي الله جل شانه ته به درخواست کی فرشتو په واسطه سره یو درخواست د بزر کاله بعد وی یو درخواست د بزر کاله بعد او چې زر کاله بعد دی یو درخواست کوي نو د یو درخواست جواب چې دی نو دا به متزر کاله بعد چې دی نو دا به ملاوي نو 2000 کاله بعد دی په یو درخواست چې دی نو دا به سوال او جواب او شپږ درخواست چې دی دا به دوی کوي چې د شپږ وانو ذکر الله جل شانه په قران کې کړی دی لکا الله جل شانه فرمای دی بوای ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا الله منغ ولدل ربنا ابصرنا منغ ولدل وسمعنا من واوردل فرجعنا من لروافس کې نعمل صالحا چې منغ نیک اعمال وکړو ان موقنون بیشک من یقین کون کیو. الله بو فرمائے ولیکن حق القول لیکن دا الله وینا دا ثابت ده رښتونی ده لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. الله دا جواب بدوش
دی ببل یو سوالو کی ربنا اے رب زمنگا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین الله مونږ دې دو پیره مرګ راوستو دو پیره د ژوند راوستو فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ایا الله دوتو صلا رشتا الله بو فرمای الم تکن آیاتی تتلا علیکم ایا نور غلی تاسو زمونږ آیاتونه تاسو باندې لستل شي نو بیا بدی یو درخواست وکي بار بار بدوی الله ته د درخواست چې دی دا بکئی او د الله طرفه به دا درخواست دا برت کی اخر کې به الله تدا درخواست وکي ربنا ای رب زمنگا اخرجنا منها من روبا سیر جهنمنا پس کچری من روتو بیا مو د عادو کړه د کارونو فإنا ظالمون بس من ظالمان یو د بیا اخري درخواست الله بو تو فرمای قال سو فيها كل شيء او ژوند دی روي په جهنم کې ولا تكلمون ما سره خبره مکوي انه كان فريق من عبادي بشکوا یوډل سماده بندګانو نا یقولون چې ویلی به ربنا ای رب زمنگا آمنا من ایمان راوړې دې فغفر لنا بس بخنو کې مونږه ورحمنا او رحمو کې وانت خیر الراحمین بشکت چې بهترین رحم کون کې رحمو کې به مونږ باندې دا به ویل دا زمانه یک بندګانو ودا خبره کوله نیکانو ودا ویل فتخستموهم نو دی خلقو با مسخری کولی پا دی نیکانو خلقو پسی فتخستموهم تاسو با مسخری کولی دا نیکانو خلقو پسی نو دا یوازی دا قرآن دا حق خلقو دفار نو دا قرآن دا نبی علیہ السلام نراو اخلا در دا قیامت پوری بدا یو کتاب وی او دا حکم به تمام انسانانو د فاروي څوک چې هم د الله د دې بندگانو سپکاوي کوي څوک د دې رسوایی کوي څوک چې د دې شيوخ رسوایی کوي څوک چې د دې لوی لوی علما او کرامو رسوایی کوي الله فرمایي پتخستموهم دې تبویل چې راسونی ولي او دویلرا دغه نیکانو بندگانو لرا سخريا ټوک سرا تاسو مزاق کو بدی پوره حتا انسوکم تر دې پوره چې هر کړه هو تاسو ذکری زمانه سیات لرا وګورا نن سبا خلق په مزاق او مسخرو کې داسې ورننوتی دي چې بالکل الله یې هر کړه دي بالکل قران هر کړه دي بالکل احادیث هر کړه دي بالکل مساجد هر کړه مدارس هر کړه دي دا ولې رانن سبا د فیسبوک او د ټیک ټاک سټاګرام جوړیږي نه خامخا پاغي کې په عالم پسې خبرې کې ته د ټیک ټاک سٹار جوړ شي ته د فیسبوک سٹار اله جوړیږي ته د یو عالم سپکاوي او کې ته د یو عالم بیزتی او کې نن سبا ډیر غټ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پسیم خلق لګیای هغه پر خلق مسخره کوي الله اکبر حتا انسوکم ذکری تر دې پوره چې تاسو هیر کړو نصیحت زما یاد مونږ کو او الټا مو په علماء بس خبرم کوله وکنتم منهم تضحكون تاسو وی چې په هغه پوره به مو همیشه مزاق کو خنداګانې به مو پس کوله یره داسې خبره وکړو داسې وکړه مزاق به مو کو انی جزیتهم اليوم بما صبروا الله فرمای بشک زبنن رستا ستا بدل دیتا بدل ور قوم دنن رس بما په هغه صبرو چې د خلکو صبر کړو نو کو دی پس خلک مزاق کوي او مسخره کوي هغه جواب نه ور کوي هغه صبر کوي سوې ودا مزاق یوازې مونږ پس نه کیږي دا کنزل یوازې مونږ پس نه کیږي دا پیغمبر علی السلام پس هم شویو دا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پسم شوی دی
دا په جلیل القدر صحابي حضرت ابوبکر صدیق پسیم کیږي، حضرت عمر پسیم کیږي رضی الله تعالی عنهم، تمام صحابه امیر معاویه رضی الله عنهم پسیږي. دا لوی لوی جلیل القدر صحابه دا چا پرې نه قودل دی وخت علما به داخل سپری دي خدا خلق صبر کوي. الله فرمای مونږ به دي ته جزا چې دا ورکو انهم هم الفائزون. الله فرمای یقینا دوی چې هم دوی دا خلق کامیاب دي. قال کم لبستم دی کافرانو تبوي الله به تاسو کې کم لبستم فی الارض تاسو پسما کې څومره وخت تیر کړو عدد سین د کلونو په حساب سره څومره وخت مو تیر کړی الله به ټول نه تاسو کوي موږ نه هم تاسو کوي څومره وخت مو دنیا کې تیر کړو نو موږ ټول به ورته وایو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم یرا الله مو خو یو ورځ یا باز یو ورځ مو تیر کړو او حالانکه حسابو کا څومره وخت تیر کو شپېتا ویا کال دې تیر کړل او تب سوے لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین د اشمار کون کو نه تاسو کا قال ان لبسم الله بو فرمای تاسو جون تیر نه تیر کړي الا قليلا مگر لګ وخت دې تلګوي پتا ویا کالا لو انکم کنتم تعلمون کو چرتا سو پويږي نو تاسو د شپتا ویا کالا زندگی چې دا ګورې لنډه دا الله فرمایي الا قليلا دا جون دا مختصر دی دا معمولی دی نو الله دا ولې فرمایل دا تا ته وایي مخاطبه چې ته خبردار شه په خپل عمر باندې چې ستا عمر هم لګ دی او مرکیږي با الله سره تطلو علی خپل اعمال او سوچو کا ایا زما د عمل صحیح دی او کو صحیح نه دی الله په دې خبرو عمل کوو الحمدلله.